زمون په دې سکول کې د موقع په مناسبت سره په سیرت النبی باندې درس دی. د ټول نمخ کې خو موږ د محترم ډاکټر صاحب ډیر زیات مشکور یو چې کله هم ورته موږ تکلیف ورکړی دی، نو بغیر د دغه نه ډېر په روڼ تندي باندې موږ ته د خپلو مصروفیاتو نه واخیستلی، نو موږ په دې باندې د دې ډېر زیات مشکور یو. زه بلا تاخیر هغوی ته خاص کوم چې راشي او موږ او تاسو ټولو ته د سیرت النبی موضوع باندې مخاطب شي. محترم ډاکټر صاحب. بلشان ٹھیک شو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد ولكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. د موقع په مناسبت سره د منتظمینو د وینا مطابق زمون نننې د بحث موضوع ده سیرت کا پیغام. پیغام بس تاسو په سمجھ کې آلو راځي چې تاسو ته د پیغام ترجمه سره میسج وکړي. ستاسو د ټولو په جیبونو کې یا د اکثرو کسانو په جیبونو کې موبایل وي او په دې موبایل کې دننه انباکس وي او په انباکس کې اکثر میسج یا راغلی یا تا لیږلی. نن به موږ په خپل انباکس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میسجونه ګورو او هغه میسج زما ستا په زندګۍ باندې اثر اچوي. دا میسج په کوم چینل راغلی؟ واټس اپ باندې راغلی، کو په فیسبوک ته او کو په میسنجر دی. مونږ وایو چې نه جي دا یا امام ابو داود په چینل راغلی، یا د امام بخاری په چینل راغلی، یا د امام مسلم په چینل راغلی. دیو جن دا اتنټیک چینل دی، خدا زما ستا د زندګۍ د چینج دپاره دی. میسج کې یو غټه مزه دا وه، ډاکټر صاحب یو کس ورته فریاد وکړو چې په سینه مې درد دی، نو هغه د هغې کارډیالوجسټ ته میسج وکړو چې مسټر فلان with the age of this and this with the weight of this and this چې دومره عمر دی او دومره وزن دی he has a chest pain. هغه میسج ورکړو چې فوراً within 24 hours دته آی وي آی سوکټ انفیوژن ورکا پلانستان ورته وکړه. او ده ورته په جواب کې میسج وکړو آیا په انګلینډ کې دی یا په یورپ کې دی، خو میسج زر زر کېږي. هغه ورته وایي چې دیټ از ډن، دا کار مونږ کړی دی. هغه د هغې د طرف نه بل میسج وکړو چې دیټس ګډ اټ از ایکسلنٹ، بس تا مریض اوس بچ شو که خیري. څنګه چې د میسج نه زه دا فایده حالین داسې د خپل ایکټیویټیز فایده به موږ نه نلو، بیا به په خپل لایف باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اس کے سیرت کا پیغام موږ ته راغی، آیا چې راځئ چې موږ خپل ژوند د هغې مطابق جوړ کړو، موږ ته به خیر وشي څنګه چې هغې مریض ته خیر شوی. لومبۍ خبره دا ده، موږ خپل انباکس وکتو، پای کې لومبنی میسج دا و چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. که یو سړی ښه کردار ادا کول غواړي، ښه لایف تیرول غواړي، حسین لایف تیرول غواړي، نو پکار ده چې وخت نه ضایع کوي. ہماری سب سے بڑی بیماری وقت کا ضیاع. دیو جن تاسو کې کم کسان که کراچۍ ته تلي که نه تلي اورېدلي وي، په کراچۍ کې یو ایریا د ګورو مندر ورته وایي، ډېره غټه ګڼۍ پکې. اوس خو خیر دلته جوړ په چوک کې هم ډېره ګڼۍ، خو پخوا به صرف هلته ګڼه وه. دې ګڼې ته یو عالم وکتل، هلته یو مدرسه ده نیوټاون ورته وایي. وی لکه دا ټول خلق چې په دې لارې روان دی که نه، دا ټول عالمان دي، خو د دې نه سبقونه قضا شوي دي. د دې وجه نه ستاره د جوړ په چوک کې چې څومره مخلوق دی دا ټول ګریجویټ دي، خو سبق ته قضا شوی دی، کلاسونه یې نه دي اټینډ کړي. مطلب دا دی چې دوی خپل وخت ضایع کړی دی
ترکه ما لا یعنیه بې پیدې کارونو کې خپل وخت تیر کړی دی، ریګولر کلاسونه نه دی اخیستي، وخت یې ضایع کړی دی. د دې وجې نه موږ په خپل لومبنی میسج د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولیدو چې وخت په نه ضایع کوئ، وقت کا ضیاع سب سے بڑی بیماری ہے. دیو جنا چې کوم خلق وخت ضایع کوي هغه نه اف ایس سی کولی شي، نه میټرک کولی شي، نه حفظ کولی شي، نه د خپل مور پلار حق ادا کولی شي. هغه یو هلک وخت ضایع کا، کور نه ورته سوال ځواب وشو، وی ټماټر راوړه، هغه وی یاره نن یې بې ټماټرو پوخ کړی، حالانکې بې ټماټرو سالن نه پخېږي. گویا کې دی کور ته ټماټر هم نشي راوړی ځکه چې دی د وخت په ضایع کولو باندې عادت شوی دی. کله چې ته د وخت په ضایع کولو عادت شي نو بیا به ستا پته ردې نه لګي بېجا لمبې لمبې فون چې کله ته ډېر شي ټلیفون هره ورځ کې، او کله کله سړی په دې عام پبلک ګاډي کې چا سر په سیټ کښېني که نه نو هغه یو کس چې نو مسلسل ټلیفون نه کوي نو سړی خفه شي چې خدای پاکه دا نیټورک چېرته ورک کې لږ ساتې چې سیګنل ختم شي چې دې سړي دې شي نه دمه شم ځکه دې خو په ټلیفونونه ټوله ورځ کوي. نو بېجا لمبې لمبې ټلیفون کرنا وقت ضایع کرنا ہے، دا وقت ضایع کوي. مسلسل فیس بک دیکھنا وقت ضائع کرنا ہے، مسلسل ٹی وی واچ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. نو کله چې ته وخت ضایع کې نو د پیغمبر پیغام خو تا ته دا چې ته به وخت نه ضایع کې او ته وخت ضایع کې. نو مونږ نن په خپل انباس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام ولید چې دا مونږ ته په کم چینلو راغلو د هغو نومونه ما تا ته واغستل. وی ته څه کوه؟ وی ستا دا وخت چې دی که نه اټ از ټو شارټ، ډېر لږ وخت دی ستا سره، ته خبرې. نو هغه مونږ بیا خپل انباکس وکتو نو په هغې کې مونږ د سوره یونس یو آیات ولیدو چې الله مونږ ته څه وی وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. مونږ پکې دا میسج د الله د طرف نه ولید چې ستاسو د دنیا د زندګي نه دا دومره لږه ده چې لکه څنګه دوه کسه میلاو شي یو بل سره انټروډکشن کوي. بس چې ته کوم ځای نه راغلی ډاکټر صاحب وایي چې زه خو له تورسک نه راغلی یم، وایي چې ته ملګري د کوم ځای نه راغلی چې زه خو د لیګاڼې نه راغلی یم، وایي ته دلته څه کوې؟ زه خالد پبلک سکول ته ځم، وایي چې ډاکټر صاحب وایي چې زه خو هم ځم. بس بیا قیامت قایم شي دوره لږ ساتو. یتعارفون بینهم انټروډکشن. نو چې کله وخت ستا دومره لږ دی نو بیا ته دا په دشمنو کې ولې ضایع کوې؟ دا خو د دوستانو او د روغو دپاره هم کم دی. نو چې ته خپل وخت ضایع نه کې. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته مختلف کرایټیریا ښوولې وه. اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه څیزونه ګوره ډېر غنیمت دی، ستا سره قیمت نشته، وروستو به راته پته د دې د قیمت ولګي. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، ته هلکې یو په هغه به بوډا کېږې نو کوم کار چې د هلکوالي دی هغه زر زر وکړه که نه. د هلکوالي خپل وخت ضایع کوه مه که نه. د هلکوالی ډېره قیمتي دی چې د قیامت په ورځ باندې چې خدای پاک کوم تپوسونه کوي نو عن شبابه فیما ابلاه، تا د خپل هلکوالی په څه کې بوډا کړی و. نو موږ ته یو بل میسج دا دی چې تاسو به خپل وخت نه ضایع کوئ، خصوصا چې ته سټرانګ یې، ته هیلتي او ستا په وجود ښی، ته فارغ یې، ناوزګاره او ډېر زیات مصروف په څه شي نه یې، نو دغه وخت تا نه خراب نه شي. صحتک قبل سقمک، ناجوړه شوی لا نه د دې صحت قدر دی وکړه. وغناک قبل فقرک، ستا سره ټیکټ پیسې شته د هغې وخت نه مخکې کارونه وکړه چې بیا را سره یو پیسه نه وي. وفراغک قبل شغلک، چې بیا د مور ناجوړی یا د پلار ناجوړی او ساره ماښام د هغې د خدمت نه وزګار نه نو اوس ته دې وخت نه فایده واله. وحیاتک قبل موتک، د مرګ نه مخکې د خپل ژوند نه فایده واله. نو موږ د سیرت د پیغام لومبنۍ خبره دا وه چې خپل وخت په نه ضایع کوو. دویم نمبر خبره دا وه صلاحیتوں کا ضیاع، خپل صلاحیت په نه ضایع کوو. کم خلق چې خپل صلاحیت ضایع کوي هغه تباه شي. یو سړی دی را روان دی، ډېر ښکلی هلک دی او ډېر مزیدار اواز دی، یاره وایي دې سړي قیرت ډېر صحیح دی، او سړی ورته حاریان چې سړی وګیني قاري سودیس لګیا دی، یاره وایي خدای دې ووایي قرآن یې هېر کړی دی. وای دا ولې؟ بس وی کله د موټرو کاروبار کوي، پای کې پیل شو سکوټرو کاروبار کوي، پای کې پیل شو پنکو کاروبار شروع کو، پای کې پیل شو نو بیا دکانو کو، دکان هم نه چلیدو. دا سپیره دی، دا ولې سپیره دی؟ د خپل صلاحیت قدر نه کړي، د قرآن آیاتونه یاد کړو او د به دومره خوب قرات کاو چې سړی به دیو په مانځه ولاړو، سړی به ویږي په قاری سودیس پسې ولاړم، هغه ټول د پرې خودو دی وجه نه د خپل صلاحیت ضایع کو. کم سړی چې خپل صلاحیت ضایع کی دا سپیره د دې وجه نه د سیرت پیغام دار چې د خپل صلاحیت قدر وکړه. دنیا ته چې سړی راځي که نه، یو سړی یو پیسکوری چې راځي هغه آتے هی حرکت شروع کوي. تاسو به لیدلي بیزه چې چالنګه شي آتے هی منډې وایي، ټوپونه وایي. انسان چې دنیا ته راشي د ډېر زیات کمزوری،
خود بس انسان په پسکوري کې دا فرق دی، سمع والبصر والفؤاد. خدای پاک دل سترګې ورکړي، دل غوږونه ورکړي، دل د سوچ ذرایع ورکړي. الګي ورځې پس د ډیولپمنټس کوي، ادي بیا راکټ جوړ کې سپمې ته وخیږي. پسکوري چې د نن 1400 کال مخکې چې کومه بيزه هغه اق شانتي قمقله درکه اوس چې دا، او انسان د نن نظر کاله مخکې چې کوم انسانو هغه انسان بر سپمې ته قتل او قسمونه خوړل. وې زما آشنا ستا په شان ښایسته دی، چا ورته وې دا دوره ښایسته نه ده ګرې، وې نه سپمې ډېره ښایسته ده، مړه وې اپالو 11 ورته ختلې وه، هغه وې چې په دې کې خو کندې دي. نو کله چې تعالی خدای پاک سمع بصر او فؤاد درکړه نو دا یوټیلایز کا، دا استعمال کا، په دې سوچونه وکا، او دا چې ته په کوم شي کې تکړه هغه شی ډیولپ کا. که ته په میتھس کې ښه نو میتھس ډیولپ کا، که ته په بایولوژي کې ښه نو بایولوژي ډیولپ کا، که ته په اردو کې ښه نو اردو ډیولپ کا. کله چې خپل صلاحیتونه څوک نه ډیولپ کوي، بعضې کسانی زموږ یو ملګری په اردو کې ډېر ښه، اوس هغه دومره ډیولپ شوی چې په اردو کې هغه په انګلینډ کې ډېر شي کتابونه لیکلي، او استادانو ورته مینت کوو چې ساینس مالا ساینس مالا ساینس مالا، هغه په ساینس پورې نښتی و، په ساینس کې هېڅ ونه کړل، هغه اردو ته بیا پاتې شو. ته خپل صلاحیتونه مه ضایع کوه، چې تا له قدرت په تا کې کوم صلاحیت یې هغه ډیولپ کا. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چاته زیرېدل نشته. موږ بیا خپل انباکس وکتو، په هغې کې دا میسج د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت و چې یې چاته لا حسد الا فی اثنین، چاته زیرېدل نشته. ها هغه سړي ته به زیرېږي رجل اتاه الله الحکمه، کوم سړي له چې خدای پاک حکمت ورکړی و، ټیلنټ ورکړی و، په خبره پوهېدو، خبرې زده کولی شوه، او هغه د هغې ټیلنټ د هغه حکمت په بنیاد باندې یقضي به، په هغې فیصلې کولې، ویعلمه، د هغې ټیچینګ یې کوو. هلکه پلانې ډېر تکړه دی، سړی په پرابلم ډېر زیات ښه پوه کولی شي، بس خو خدای دې ورته هدایت وکړي، بس کلاس ته نه ځي. نو پلانې ډېر هلک دی، ډېر ښه پک کولی شي، ډېر ښه کیچ کولی شي، خو بس سکول ته نه راځي. نو دا ډېر د خپل حکمت، د خپل صلاحیت قدر نه کوي. نو زمونږ دپاره دویم پیغام دا دی، صلاحیتون کا ضیا، چې خپل صلاحیتونه به نه ضایع کوو، په کوم شي چې پوهېږو د هغې د ډیولپمنټ دپاره به ورځی او شپې کوشش کوو. دریم نمبر خبره چې موږ ته کوم د دغه نه د سیرت نه پته لګي، موږ له پیغام راکوي، هغه دا ده چې د ټیلنټ به قدر کې. ټیلنټ یو سړي ډېرې ښکلې ګړۍ په لاس ته خو په ټک نه پوهېږي، او د یو سړي ګړۍ اډوشتی نه، او ستا عام د الخالد پبلک سکول عام لباس اغوستی دی، او سره جرسي د زیړې جامې دی، بس ماله دا پوره دي که نه، زه د هغه په جامو څه کوم. بوټان د اټلي نه راغلي، ګړی د سویټزرلینډ نه راغلی، ګاډی ورسره پراډو دی، خو زه پې څه کوم، ځکه چې پای کې صلاحیت نشته، ځکه ټیلنټ قدر به کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم وفد پیش شو، دا ډېره دلچسپه قصه ده. صحابي وایي عمرو نومې دی، عمرو بن سلمه، وایي زما پلار سره د خپلې قبیلې نه رسول الله له لاړ، او ټولو ایمان راوړ. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن خو بعضې سړی انټیلیجنټي جینیسي، هغه په اسانه زده کوي، ما ډېر شی قرآن زده کو. ان آی واز سو سمال، زه دومره وړوکی وما چې زما نه کمیس و نه مې پرتوګو، یو خس کپړه وه ما د دې نامه نه چاپېره کړی و چې زنګون پورې زه پټ کړی و. ته ویلی چې نن سبا جانګې یا لنډ غوندې لنګ یا یوه ریښه یا یوه کپړه هغه نه چاپېره وه. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار تپوس وکړو، ځکه زما پلار لیډر و، هغه وخت خو غریبي وه، نو زما پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت موږ ته به مونځ امامتي څوک راکوي؟ نو ګوره انباکس کې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټیلنٹ قدر کوي، وی په تاسو کې جو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، تاسو کې چې قرآن چاله زیات ورځي. هغه وی زما شوم خو په ټولو کې ماله قرآن ښه راته. نو چې زه راتلم نو د هغې کرایټیریا د هغې سټینډرډ مطابق زه هغې امام کړم. چې زه امام کړم ما پسې به صف ولاړو، زما دومره کپړه وه ناف سے زانو تک، د نوم نه والا در زنګونه پورې صرف دغه ځای مې پټو، نور ټول زه برم ښکاروم ښکته ښکاروم. په ما پسې به صف ولاړو، په هغې ورځو کې زنانه به هم جومات ته راتلې، نو زنانه به را پسې هم ولاړې وې. یو پیره چې مونږ مونځ وکړو، یو زنانه د خدای خوشحاله کړي، وی هغې د خلقو له غیرت ورواستو چې یا خلقه د خپل امام له خو کپړې والی که نه، زمونږ مونځونه پې ولې خراب وی، مونږ زنانه ورپسې شاته ولاړ یو. او عمرو وایي چې کله هغې خلقو چنده وکړه ما له یې جامې واغستې، په هغه ورځ زه دومره خوشحاله وم چې زه د خوشحالۍ د هغې اندازه نشم لګولی، مې اسے بیان یې نہیں کر سکتا.
ګوره د ټیلنټ قدر دی، دې نه دا پته لګي چې په کوم سړی کې صلاحیت وي، که د هغه جامې یې او که نه وي، که هغه ستا د کلي یې او که نه وي، خو تا هغه داسې انکریج کا، دومره سپورټ کا، که د هغه په باره کې ټلیفون شوی که نه شوی. ځکه ته وایې چې سیرت کا پیغام، نو د سیرت پیغام دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټیلنټ قدر کړی. نو یو طرف ته عمرو ابن سلمہ هغه امام کو، حالانکه وی چې هلکه دا وړوکی هلک دی، په ده پسې به مونږ مونځ کوو. منجي مونږ وړوکی لوی ته نه ګورو، مونږ ښکلو جامو ناکاره جامو ته نه ګورو، مونږ قرآن ته ګورو چې قرآن څو ښکلی وایي، څو کیسې وایي. دې وجې نه چې که امام مونږ ته خوږ قرآن وایي، اکه زما د دشمن بچی دی هم به ما ته مخې ته کېږي. او کم سړی چې غلط قرآن وایي، که زموږ په عزیزولۍ کې دی، زما وټر دی، نو مې زه نه پرېږدم. دې ته وایي ټیلنټ کا قدر. کله چې د بار نه سکالرشپ راغی، مونږ بل انباکس وکتو، سکالرشپ هلکه وایي د جاپان کې سکالرشپ شوی. د دې نه قیمتي سکالرشپ به وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ډیپیوټ کی او وایي چې ته لاړ شه پلاني ځای ته او هلته کې پلانی کورس وکړه. نو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي اگر چې زما عمر کم و، خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ډیپیوټ کړم چې عبراني ژبه به زده کول غواړي، لکه ته وایې چې لینګویجز کې ایډمیشن والا په نن سبا په زمانه کې والا، ځکه ته عبراني ژبه ځکه زده کړه چې ته به بیا زموږ خط کتابت کې د یهودو سره، نو یهودو ته پیغام چې رسین هغه په عربی نه پوهېږي، هغه په عبرانۍ پوهېږي. نو چې ته عبراني زده کړې نو بیا به هلته اوسې، نو زموږ پیغام به هلته ورسي. په دې کې د دې پته ولګېده چې کوم خلقو له انګلیش ورځي، هغه دا خلقو نه ښه دي چې هغې له انګلیش نه ورځي، ځکه هغه به انګریزانو ته پیغام ورسوي. نو یو انګریزه زما سره میلاو شوه، شي واز امریکن، هغې خپل تعارف زما سره کا، وی مای مدر از اسټریلیان and my father is Canadian and so I am mixed. هغه الفاظو. نو هغې ما ته وی is there any tree in Quran؟ وی ما اورېدلي چې په قرآن کې د ونې ذکر دی. نو ما ورته ویم او یو شتی پکې چې کله هغه ما هغې ته هغه آیات ووې، نو ما هغې ته انګلیش کې ماله بیا نه راتله. نو ما ورته ویم ډو یو نو پیتاو اینډ سوری او پیتاو چې پښتو کې مونږ وایو، نو په انګلیش کې ماله د هغې نه راتله. نو هغې وټ ډو یو سی. نو د بار نه یو کس راغلی و، د پېښور زموږ بل یو ملګری و، زموږ ټریننګ و په اسلام آباد کې. نو هغې وی چې the place which is exposed to the sunlight is called پیتاو and the place which is not exposed to the sunlight is called سوری. نو ما ورته ویم په سوري فصل یو شانی د پیتاو بل شانی. نو قرآن کې وایي چې لا شرقیة ولا غربیه، نه دا په سوري شوې ده نه په دغه شوې ده. یکاد زیتها یضیء ولو تمسسه نار. د دې دا تیل دومره قیمتي دي او دومره انفلینیبل دي چې که ماچس ورته ته نږدې ونیسي نو شوي او نو آی انډرسټوډ. نو هغه ښځه ما ورته بیا تاسو به سندره وایې، یو کس په یو غانه کوئ، مې بس زه به یو غانه کوم، ویسه مې زه به پارسی کې کوم. وی ډو یو نو فارسی؟ مې یس. نو وی تعالی عربي هم نه راځي پارسی هم راځي. بیا او نو ما سادی بابا یو شعر ورته وی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبا بدستم. دا په ګلستان بوستان کې ما زده کړو. هغې ما ته وی هو از د پوئټ، هو از د پوئټ، شاعر څوک دی، شاعر څوک دی؟ هغې ته مې سادی بابا او I have been to his مزار، I have been to his grave and that is in مزار مشهد. هغې ته بیا پته وتلې وه. نو دې نه دا پته ولګي چې د زید ابن ثابت موږ ته د رسول الله پیغام دا راغی چې ته ټول لینګویجز زده کا، چې ته خلقو ته د قرآن دا پیغام ورسوې که نه. دا خو به نه وایې که نه چې پلانی کافر دی انګریزي وایي، ځکه چې هغه دغه انګریز ته دا پیغام رسول خو ستا په ذمه دي که نه. نو موږ ته یو بل پیغام دا راغی چې راځئ لینګویجز زده کوئ او لینګویجز هلته ورسوئ. او بیا زید ابن ثابت په میتھس کې ډېر تکړه و، کیلکولیشن به ډېر ښه کولی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترقی ډپارټمنټ د میراث ډپارټمنټ هغه ته حواله کو چې ته کیلکولیشن ښه کولی شي، ته فګرز ښه د کیلکولیټ کولی شي، ته ته جواب ښه صحیح رستی شي، نو دا به ته کې. نو د سیرت یو بل پیغام زما ستا دپاره دا دی چې مونږ به خپل د ټیلنټ قدر کوو. دریم نمبر دا دوه نمبر خبرې شوې. یو دا چې وخت په نه ضایع کوو. کم خلک چې ټول اوس په کټونو کې ناست دي او خبرې کوي، څه کوي؟ د انګریزانو بد وایي او چیلمس کی نسوار اغستی تو قانی تو کی. وی چې تا سکارو کو وینا ته صرف داغو بد وی پدې به سر تورسه. اکته وتا چې د درس نه نه دی وزګار، اکته وتا چې درته کې خټ راړ تو شی چې خاور ته لري کو نه غلم نه دی وزګار، کته چې قبر غټي لزونه غلم نه دی وزګار. د کار خو یې نه هوتش خبرې دي،
د دې نه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړو چې خپل وخت په نه ضایع کوئ، خپل صلاحیت په نه ضایع کوئ، د ټیلنټ په قدر کوئ. بیا موږ ته وایي چې ډېر به په تمه کېږم نه او ډېر به مایوسه کېږم نه. بل یو انباکس کې یو بل پیغام موږ وکتو، یو دا چې سړی ډېر په تمه وي چې دا مړه خدای به خیر کړي، نو ټک نه کوي، نو کار نه کوي، نو مور ته وایي ختم راله وکړه. نو اکثر دا خویندې زموږ په مدرسو کې دي، نو هغې ته وایي ختم راله وکړه، نو هغوی ما مې خپلو ملګرو ته ویلي ختم دله کوي چې دې امتحان ته ورشي نو بیا فیلي. نو ما تاسو ټول په دواګانو پورې نښتې، ته په خپله ټک نه کوې. نو د دې وجې نه وایي چې ته به داسې کوې که نه، والذین جاهدوا فینا، ته به جد و جهد کوې، نو بیا لنهدینهم سبلنا، بیا به تا ته موږ لارې ښیو. نو هغه ایمان څه شی دی؟ وی چې په بین الخوف والرجا، چې ته یریږي، نو چې یریږي نو محنت وکړې، نو چې محنت کوې نو په خپل محنت پرې دومره ټرسټ نه وي، د الله امداد به غواړې، بیا به دې مور ته وایي چې ما ته دعا وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 313 راویستل، نو په میدان د بدر کې مخې ته ودرول، نو بیا دعا کوله. نو بیا الله ته ووایي چې یا الله دا 313 دي، که دی بایله ادي دې هلاک کړل، نو ستا نوم به هم څوک وانلي په دنیا کې. لم تعبد لفظ ورته ووایي. نو ډېر تیز الفاظو، خو دا الو شو چې کله کسان یې پروډیوس کړل. نو چې کله ته کلاس ته راشې، ته کله سټډي کې، ته کله ځان کړې، د هغې نه پس چې ستا مور او پلار تا ته دعا کوي او خور دې دله ختم کوي په مدرسه کې، نو بیا به کار کوي. خو که ته ټک نه کوې، نو دې وجې نه په انباکس کې زموږ دپاره دا دي چې ډېر زیات وتمنا علی الله، دا بېوقوفه دی دا سړی چې دی ټک نه کوي، وایي زه مړه خدای به خیر کړي. او دا سړی هم ډېر زیات بېوقوفه دی چې دی خپل محنت کوي او د خدای سره اډو رابطه نه وي، د خدای نه اډو څه غواړي نه، د خدای سره به خپل رابطه ساتي، ځکه دعاګانې به ستا له دې کار سپورټ کوي. نو زموږ دپاره یو بل دلیل دا دی، ځکه چې په جنګ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ډېر ټارچر شو، ډېر زیات ټارچر شو. چې ډېر ټارچر شو نو صحابه خفه شو، ځکه چې یو طرف ته حمزه رضی الله عنه غونته شخصیت، یو طرف ته خو شهید شو، بل طرف ته د هغې نه راویسته هند دی او هغې وچې چله. نو رسول الله پرې ډېر خفه شو، صحابه هم ډېر پریشانه شو که یا کسستانه شهیدان شي، د الله د رسول غاښونه شهیدان شو، او ناره پکې ولګېده چې پیغمبر وفات شو. نو په دې وخت کې صحابو څه چل وکړل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د خدای رسوله موږ ته یو دعا وښیه چې موږ په هغې باندې لږ زړه ته سکون راشي. نو ګوره دعاګانو اثر ته ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا دعا وښوه، اللهم آمن اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، خدای زمونږ پردې وساتې او خدای زمونږ د یېرې دا حالت په امن کې بدل کړي. او چې ټولو صحابو دا ووی، ابو سفیان پړه کې خدای واچول، هغه وتښتېد، حالانکه هغه مدینه اخیستی شوه، او لږې ورځې پس مسلمانانو ته سکون او اطمینان میلاو شو. د دې وجې نه د ذکر اذکار اهتمام به کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا ته انباکس کې وکتل، تا ته یې څه وی؟ وی نه، ته به یوازې کار نه کې، ذکر به ورسره ملګری څه وی؟ حبیبتان خفیفتان کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمې داسې دي چې هغه په ژبه ډېر اسانې دي. حبیبتان الی الرحمن، الله ته ډېر زیاتې خوښې دي. ثقیلتان فی المیزان، په تله د عمل کې ډېرې درنې دي. سړی اریان شي چې خدای پاکه دا بلا سي چې دومره قیمت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اسانې کلمې وی، سبحان الله وبحمده. و سبحان الله الحمدلله څومره آسان دي زما ستا دپاره، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره تعریف وکړو. د دې وجې نه زما ستا ذکر اذکارو سسټم به وي، دا زما ستا دپاره میسج دی. که دا نه وي، ګوره بلال او د رسول الله په منځ کې څومره فرق دی. بلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، مؤذن دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیول ته خو نه رسي که نه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، بلاله دا پتا کې څه چل دی؟ خشعشتا ما ستا د قدمو خشخش اورېدل په جنت کې، ته زمانه مخکې تللی وې. دکه دا ډېر ښه سړی چې وي که نه، سړی د مخکې دفتر ته لاړ شي او زر زر یې پاک کړي. نو حضرت بلال رضی الله عنه مخکې تللی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته به لاوځي، وی دا پتا کې څه چل دی چې ته زمانه مخکې جنت تللی وې. نو حضرت بلال ورته وایي چې نور څه چل خو را پکې نشته، خو په اودس کې ما کله چې اودس وکړم نو 2 رکعاته نفل کوم، چېرته د اودس نه پس مې 2 رکعاته نفل نه دي پرېښي، او چې مقرره ته میلاو شي نو ذکر. نو حضرت ورته وایي بهذا، دې وجې نه زما ستا دپاره میسج دا دی چې مونږ کوشش کوو چې په اودس کې یو، مونږ کوشش کوو چې ذکر اذکار کوو، مونږ کوشش کوو چې زمونږ نه 5 وخته مونځ قضا نه شي. خو دا نه چې مونږ صرف تلاوت کوو، سبق خپل نه وایو.
او بیا یو څو خبرې اخیری دي چې موږ په خپل میسج کې وموندې او هغه دا دي چې یو څو خویونه دي چې د هغې نه به ځان ساتو. یو خو بې ځایه پیشن به نه کړو. بې ځایه پیشني سړی د خدای هم خوښ نه او د خلقو هم خوښ نه او مور او پلار ته هم تنګي. مړه خو استري کړي اغوندي او استري کړي وایي ماشین ته بوجۍ نه وړي. نو چې ماشین ته بوجۍ اوسه ولې وایي زما استري ماتېږي پلانی دې اوسي که نه نه هغه وایي پلانی دې اوسي که نه نو ستاسو که راوړه نه وي وایي دا ماشین دی خواته خو بېجۍ څوک نه وړي. او ستا پلار او نیکه بجرندو له ډګر ته تلل او هغې کولی شوه ته دلته دې ماشین ته نه وړې ولې وایي دا یا په ابدالي سکول کې سبق وایي او یا په عثمانیه کې سبق وایي د ته ځان بد ښکاري. نو دې وجې نه حضرت موږ په خپل انباکس کې دا ولیدل ایاک والتنعم فان عباد الله لیسوا بالمتنعمین. ډېر نازولی کېږه ما نازولي هلکان د خدای خوښ نه وي دا نازولی دی ما خو چې څومره نازولي لیدلي دي هغه فیل دي. زموږ په زمانه کې چې څومره مور پلار پې ډېر بینو او څومره خیال یې ساته اوس یا چرسیان دي یا پوډریان دي. نو کوم هلک چې خپل نیا ادا نیا خو لوی مصیبت دي ځکه چې پلارو ته د یارې سویلی نه شي وایي هغه بیا خفه کېږي. نو چې د وړوکي نه سپېړې ګزار او یاره ختم شي نو بیا په خپله بیا هغه لوپری به کوي. نو د دې وجې نه ته به موږ ته په خپل انباکس کې یو دا رالل چې ډېر به نازبین کېږو نه او ډېر په ګړو په ګاډو او په استرو پسې به ګرځو نه بلکې که فرض که موږ ډېر زیات فخر کوو دې ته به ریاکاري وایي او ریاکاري د خدای پاک بدې شي. وایي ریاکار سړی چې خدای پاک ته اعمال اوسي وایي خدای به وایي چې ماله دې نه دي کړي چاله دې چې کړي لاړ شه هغه نه خپل اجر واله. نو ځان به ښه نه چې کله ته ځان ښه نه بیا به څه کوې اسراف پکې نو پیسې به ډېرې لګې. نو تاله چې د مور کمې پیسې در کړي نو هغه به تا ضایع کړي. ته به چې څه شوې هغه وایي چې تاله چې ما پرون پیسې در کړې وې ته به ورته په جواب کې وایې چې چې زما نه ورکې شوې نور هغه به تا خوړلي. چې کله ته پیسې ډېرې د ضرورت نه چې تا ته کمې میلاویږي نه زیاتې خورې اته د اسراف مرتکب شوې نو یو خو دا شو چې تا ته یو سرټیفیکیټ میلاو شو هغه دا ان الله لا يحب المسرفین. ته د خدای خوښ نه یې. 5 روپۍ لګېدې تا 100 لګولې ته د خدای خوښ نه یې. یو خو درته دا او دویمه خبره دا چې دا پیسې پوره کول لپاره به کېدی چې غلا دې کړي. یو سړی چې خپل دغه ګوري تاسو به کتلې که نه هغه هلک د بل نه پیسې پټې کړې نو هغه وایي چې زما نه چا پیسې پټې کړې په کلاس کې نو هغې ټیچرې وی لکه ټول سترګې پټې کړې چې څوک دا غل معلوم نه شي عزت نفس برقرار ساتلو دپاره. بیا هغه ټیچر وی ټول خپل جیبونه کولاو کړئ نو هغه ټیچر ګرځېدو جیبونه یې کتل نه دا یو د جیب نه یې راویستې نو په دې میز یې کېښودې وی راشه لکه پیسې دې میلاو شو خو ټولو سترګې پټې کړې وې نو هغه غل چا ونه پېژندو. نو لږې ورځې پس هغه غل چې کوم غل هلک په سټوډنټو هغه توبه ایستلې وه ګریټ مین ته جوړ شوی نو څه موده پس هغه ټیچر چا چې د پیسې را ایستلې وې بوډا شوی او دی سره میلاو شو وی سر تا زما سره ډېر زیات ښه کړي تا زما د عزت نفس برقرار ساتلی و وی د څه شي وی هغه ما چې پیسې پټې کړې وې نو هغه تا زما د جیب نه چې را ایستلې وې نو هغه ورته وی نه جي ما چې د چا د جیبونو نه را ایستې نه ما هم سترګې پټې کړې وې ته ما نه یې پېژندلې. ما وی چې ما ته هم ستا عزت نفس دغه نه شي نو د خلو هلکانو ته ما هم وی چې سترګې پټې کوي یا دیوال ته مخ کوي زه به ټولو جیبونه ګورم خو ما هم خپلې سترګې پټې کړې وې ما ته هم تا چې راته ووي نو اوس ما ته پته ولګېده. نو په کلاس کې چې ته غلا کوې که نه د غلا مرتکب کېږي نو ځکه چې د ضرورت نه به دې ډېرې لګولي نو ته نازولی وې نو تا څه چلو کو تا بیا اسراف وکړو چې اسراف وکړو نو بیا غلا ته خبره لاړه چې غلا ته خبره لاړه په کلاس کې غل مشهور شیندا به نه کوې. او بیا آخري خبره دا ده چې یو څو صفتونه په ځان کې پیدا کوو ځکه موږ د سیرت په پیغام کې وکتل چې په هغې کې په دې باندې بین دی. نمبر 1 جھوٹی گفتگو دروغ بنوایو ځکه د خدای پاک هم لعنتي او ان الله لا يهدي کاذب کفار خدای پاک دروغجن ته هدایت نه کوي. نو موږ به چېرته دروغ نه وایو. نو کلاس ته هلکان لیټ رالل امتحان و پیپر نو ایگزامینر ورته ولې لیټ شوې نو هغه وایي جي رشو روډ بندو نو ټیچر ورته وی نن فرایډې دی هغه د عربو ټیچرو نو په فرایډې چوټي وه نو نن خو روډونه خوشي دي خدای دې خوار نه کا نو هغه بیا وی یاره چې زما نه څه شی ورک شوی نو د یو دروغ دپاره بل دروغ وی نو بل سټوډنټ په سره ملګری و نو هغه ته یې بچی ولې دې ناوخته کو هغه وی یاره ناوخته راپاڅېدم جوري شوی وي
نه په منډه رالم. د دې وجې نه ته به دروغو نه ځان ساتې، ځکه که ته دروغ وایې نو بیا به ته د خیانت مرتکب کېږي، او چې خیانت کې نو پردی حق په وخې. نو زما ستا دپاره د سیرت په پیغامونو کې دا پیغام و چې یو خو به خپل وخت نه ضایع کوو، یو به خپل صلاحیتونه ډیولپ کو، صلاحیتونه به نه ضایع کوو، او یو به ډیر د ناز او د نیاز زندگی نه تیرو، او یو به د خیانت د دروغو او د بل د حق توالو نه ځان ساتو، او یو به د خپل رب سره رابطه ساتو، منځونه به هم کوو، ذکرونه به هم کوو، او د الله نه به دوام غواړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.